حضرت موسی علیہ السلام زمانه ده او فرعون هغه دشمن دی د خدای چې لوی اعلان یې کړی دی انا ربکم الاعلی وی زه ستاسو رب یم خو راکوټې نه ګورې لوی خدای د خدای مقابله کې د خدای دشمن په دې محل کې یو جینۍ وه زمونږ کتابونه ورته ماشطه وایي ګومنځې واله ګومنځ به یې وهله ده ښځو دپاره خو یوازې د ګومنس خبره نه ده ګومنس خو هره زنانه ځان له پخپله وهلی شي دا داسې وه لکه اوس دې زمانه کې چې دا بیوټي پارلر تاسو ورته وایې چې جینۍ ودیږي نو هغه دوکان ته یا کور ته لاړه شي او زنانه وله ډول سینګار کوي د دغې جینۍ دا مهارتو د فرعون د محل ښځو له به یې ډول سینګار کو خو هغې کې ګومند له دخلې یو ځل یې د فرعون لور له ګومند واله او ډول سینګار یې وله کو نا ګومند ته په ځمکه پرېوت نو د مسلمان چې لږه ډغره وخوري نو دې د ده په خولې غیر اختیاري د الله نوم راځي خیال یې نه و دی وی الله یا الله خیر نو چې ګومند ته پرېوته نو دې جینۍ وی یا الله الله نو د فرعون دا لور ورته وی وی دا تا چا ته آواز وکړه وی دا ما خپل رب ته وکړه وی ستا رب څوک دی زما بابا ته یې آواز وکړه وی نه زما رب بل یو ذات دی وی څوک دی وی هغه ذات دی چې ستا بابا پیدا کړی او دا ځمکه او دا کائنات غرونه او اسمانونه پیدا کړي دي جینۍ لاړه پلار ته یې وی وی بابا هغه زمونږ هغه خدمتګاره وینځه چې موږ له ګومنځ وی او ډول سینګار کوي هغو تا نه مني ستا نه بغیر بل خدای مني فرعون پوه شو فوراً یې حکم وکړه پولیس ته چې دا ما ته راولئ ګرفتار یې کړه او فرعون ته یې پیش کړه هغو پوه شو چې دا د موسی علیه السلام تعلیمات دي او زما د محل ته رادننه شوي دي تپوس یې ته وکړه ستا څه سوچ چې زما متعلق زه خدای یم وی نه دا چې ډوډۍ در کوم دا جامې چې در کوم دا تنخواه چې در کوم دا محل کې کوټه چې مې در کړې او دا میوې چې در کوم زه خدای نه یم وی نه وی څوک دی خدای وی چې دا تا له ډوډۍ در کوي او ته پیدا کړې او ستا پلار یې پیدا کړی او ستا نیکې پیدا کړی او دا کائنات یې پیدا کړي وی سب وشګني داسې سزا به درکم چې په مخ د ځمکه به مې داسې سزا چالم نه ورکړې داسې سزا سمه شه ګوره چې ایمان زړه ته یو ځل ننوځي که نه هغه بیا نوځي دا زمونږ دا بعضې خلک چې دا د 10 روپو دپاره ایمان پرېږدي څوک قادیاني کېږي او څوک عیسایي کېږي او د انجیوز بنجیوز دا بعضې غلط راځي او پیسې پې تقسیموي د دې زړه کې دننه ایمان نه دوه قسمه رنګ دی یو د کاڼي خپل رنګ دی هغه که څومره مږي نو دا رنګ به پکې نورم خشته کېږي داسې ده که نه دی یو چې په برش د بار رنګ ورکړي هغې لکه د معمولي ټوکړه ورکړه خو به ترې لاړ شي نو د بعضې خلکو ایمان داسې لکه د برش رنګ او د بعضې خلکو ایمان داسې لکه د ماربل او د کاڼي خپل رنګ څومره چې ریګمالکۍ نورم تازه کېږي نو خدای دې زمونږ ایمان مضبوط د زړه رنګ وګرځوي وی داسې سزا به درکم چې په مخ د ځمکه به تا اورېدلیم نی جینۍ ورته څه وایي وی فقض ما انت قاض چې څه دې خوښی کوه زمونږ پښتانه وایي وی توره دې تیره او لاس دې خلاص څه چې دې خوښی کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا د دنیا ژوند به مې ختم کې که نه اخرت خدای رانه نشي اخیستی دنیا کې به سزا راکې که نه اخرت ته اختیار کې نشته او چې راکې یو 2 منټه تکلیف به یې تېر بچي چې څه دې خوښی کوه فرعون ډر وویست وی دې جینۍ راولې او د دې په لاسونو پخپو میخونه ټک وهه او یې ځان دی کې په سولی کې او د ټوله دنیا اعلان وکړي چې خلک تماشې له راشي چې خلکو ته پته ولګي چې د فرعون خدایي څوک نه مني هغه سره دا سزا به جینۍ راوسته غریبه او جامې یې ترې وویستې بربنډه یې کړه جامې یې په ډک دربار کې وویستې لوی ازمایش دی او بیا یې په ځمکه سملوله
او محل ته ولا مخ کړي وی ګوره دا محل ستاو ته پکې کولاو ګرځېدی او زمونږ د ښځو لوڼو سر کې به او په مخ به سرخي سفیدي مګله او ډېر لوی قدر عزت په دې نوکرانو کو ظالم ما خدای ومنه ګنې دا هر څه د نه پاتې دي نه منم وی خمیخونه ولا په لاسونو او پخپو او په سینه ټک وهی اوږد اوږد میخونه چې د هغې د وجود نه وتل دی راوړل او په لاسونو او په سینه او پخپو یې ولا ټک وهل بربنډه پرته وی اوس دې څه خیال دی وی حقه خیال مې دی رب مې شته وی ودرېږه یو بل چل د سره کوم د دې جنۍ او ماشوم بچی وی ورشه هغه بچی ونه راولئ د پیو رودونکي بچی وی اوله په دې سینه د پاسه سملوی او په چاړې د دې مخ کې حلال کې زه ګورم چې د ایمان پرېږدي او که نه پرېږدي وروڼو داسې سختونه د خدای وساتي په موږ معمولي تکلیف راشي نو مونځ پرېږدو معمولي غوندې تکلیف راشي نو بیا د خدای نه ګیلې شروع کو دې ته نه ګورو چې د الله مونږ سره څونه ښېګړې کړي دی او کوي را سره او دا څونه ښکلی ژوند یې را کړی دی او دا ښکلی ایمان یې را کړی دی او ښکلی شکر ماشوم یې راوس په سینې ولا سمله او د مور هغه سینې ولا خوله کې ورکړه اخو ماشوم دی په دې څه پوهېدی چې زما مور نن په کوم حالت کې ده په هغې حالت کې د مور هغه پی خوري لګیا دی او د مور نه یې وینې بیږي وروڼو چې دې وخت کې به د دې مور په زړه څه تېرېدل بچې پی خوري نه دی خبر چې زما مور په څه حالت کې ده مور باندې مې لاسونو باندې میخونه ټکوالی شوي دي الګ یا دې پی خوري او چاړې راواغېست او د پاسه پی حلال کړه چې د هغه ماشوم هغه وینې د هغه جینۍ په سپېمو سترګو خوله کې ورنې دواړه شهیدان شمړه شو فرعون راغی برید ته وایي چې کور ته راغی بیبي ته وایي آسیې نوم آسیې وی څنګه مې کړه چې زما خدایي نه منوله مرګ زما په لاس کې دی سا مې ته وویسته که نه رب زیم وجل زکم سا مې ته وویسته که نه بیبي آسیه ورته څه وایي وی ظالمه خدای دې تباه کا الله به درنه تپوس کوي دا ظلم د پاسه ظلم دی وکړه ښځې څه ګناه کړی و او د ماشوم بچي څه ګناه کړی و چې دی حلال کا او الله به درنه تپوس کوي وی تم بل خدای باندې ویاو زه منم وی سمه شه ګورې تاله به د هغې نه خطرناکه سزا درکم بیبي آسیه و مقه ورته وایي وی فقض ما انت قاص څه چې دې خوښه یې کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا و زما د دنیا ژوند به ختم کې دنیا کې به سزا راکې نه خدای غشتی شي نه جنت او نه آخرت څه دې خوښه یې کوه بس لرزان شو فرعون ځکه دې سره ډېره زیاته مینه وه او په ډېر محبت یې په نکاح کې ساتلې وه ځان سره لړ میټینګ یې راوغوښت وزیران مشیران وی کور کې راته غم جوړ دی زما ښځه زما خدایي نه منې بعضې ورته وایي صاحب لږ صبر وکړه دباو به یې کړو څوک یې جیل کې به واچو ټیک به شي او څوک یې نصیحت به ورته وکړو څوک یې جي مونږ ته پرېږده مونږ به ورته نصیحت وکړو او بعضې کسان وی صاحب داسې کار دی چې زړه صبروه ښځې ډېرې دي که نن دې دا بیبي پرېښوده دا خپله ښځه سبا انقلاب راځي بلم انکار کوي بل بم کوي د موسی علیه السلام قصه درته د خپل محل کې موجودېږي وړه صبر کو دا ښځه مړه که فیصله یې وکړو بیبي آسیې ته ویې ښځه وی وجنم دی دا محل در نه پاتې دی دا باغونه در نه پاتې دي دا غلامان وینځې هر څه در نه پاتې دي دا عیش و عشرت هر څه در نه پاتې دي کمبخت دې څه کې ځان را باندې وجنې او ورته همغه وایي بس تا خدای نه منم ته مخلوق خالق بل ذات دی هغه الله چې ته پیدا کړی مرګ ستا اختیار کې نشته ستا پلار چا وجلو تا وجلو ستا نیکه تا وجلو تا به څوک وجني لوی الله شته ظالمه تا ته هم نصیحت کوم د دې خپل عقیدې نه توبه وباس اړه یې وکړه هغه د فرعون ښځه چې ویښته نه ولیدلې چې د کمیس پلو نه ولیدلې چې په لاره بتله ډولۍ کې بتله فوج به یو خوا بل خوا پولیس به مخکې رستو خلکو به نظر بل خوا واړو چې زمونږ سترګې پې ونه لګي
او نوکران په سونو زرګونو غلامان وینځي یو خوا بل خوا به ورسره منډې والې هغه د عزت ښځه وی کمیس او پرتوب ته وباسئ او د دې ویښتون قمصون یې ونیسئ او پړ مخې یې دې محل ته راکاږئ محل ته یې راښکه چې یې راښکه فرعون اډر وکوي د دې چې څومره غلامانو مخامخ ورته ودروي څومره د دې جامې دي اعلی سره سپین دا ورته مخامخ کېدی او دې محل کې په دې میدان باندې وغورځوئ چې په زړه ارمان یوسي او سزا به څنګه ورکوم قصاب راولئ سرمن به ته وباسي لکه څنګه چې د څاروي نه بنده سرمن وباسي په جمدوني به ته سرمن وباسي او دې محل ته والا مخکې ای ښځې دا محل د نه پاتې دی ای ښځې دا غلامان وینځي درته سلوټونه کول دا در نه پاتې دي ای ښځې دا مخامخ باغونه در نه پاتې شو دا چمنونه در نه پاتې شو دا سره او سپین جوړې جامې در نه پاتې دي او سرمن د نه وباسم په دې قصاب په جون او په دې سر غوښه درته مرچکې اچوم پرېږدم دې نه خپله عقیده دې پرېږده هسه وایي چې شروع یې پرې وکړو دا سرمن ته وباسي نو هغې الله ته چغې کړې قرآن شریف کې الله فرمایي رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه یا الله دا محل خو مانه پاتې دی خدایا د خپل ځان سره خوا کې په جنت کې یو محل راکړه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه دا طالبان پې پوهېږي عندک مخکې کړي دی مقدم خدای ستا سره نږدې ستا د عرش په خوا کې الله په جنت کې یو محل راکړه ونجنی من فرعون وعمله دا نه وایي چې خدای د دې مرګه مې بچ کې دا نه وایي چې مرګ نه مې بچ کې دا نه وایي چې د فرعون د سزا نه مې خلاصه کې مرګ مې قبول دی الله خو د فرعون چې دا کوم د کفر عمل کوي خدای دې نه مې خلاصه کې د فرعون د قوم د دې کفر عمل نه مې خلاصه کې ونجنی من القوم الظالمین سرمن یې ته وویسته په هغه سرمن د پاسه ورته مخته کېوړل شو څومره سخته وپې تېره شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ته په یو وادي تېر شو علاقه وه ناشنا خوشبویي پرې ولګېده د حضرت جبریل علیه السلام نه یې تپوس وکړ وی دې وادي کې دا خوشبویي د کمې ده دا خو داسې خوشبو ده چې ما په خپله زندګۍ کې داسې خوشبویي چې ته نه ده لیدلې دا څه شی دی په دې وادي کې چې دا خوشبویي ته ځي وی د الله رسوله په دې وادي کې د فرعون هغه ګومنځې والا وینځه خښه ده د هغې قبر دا خوشبویي د هغې د قبر نه راوچتېږي الله یې خو واغېشته فرعون دربار یې وانغېشته الله یې واغېشته الله سره یې مینه وکړه د فرعون مال سامان متا سره یې مینه ونه کړه بچیم قربان او ځانم قربان نو الله غیرتی دی رسول الله مبارک فرمایی انا غیر منکم والله اغیر منی وی زه ستاسو نه غیرتیم او الله زما نه غیرتی دی خدای پاک د چا مینه مفته نه بوزي ترې ما سره مینه کې او ما نه دې ځان قربانې نو که زه داسې نه کوم نو زه به بې غیرت یم بیا زه تا سره مینه نه کوم زه به بې غیرت یم داسې ده که نه ده الله خو ډېر لوی د غیرت ذات دی ته د الله سره مینه کې الله یې تا سره مینه نه کوي ته دې په الله ځان قربانې الله به دا ټول مخلوق در نه قربان نه کړي ته د الله دپاره تکلیف تېری الله به در سره مینه ونه کړي وی دا د هغه وینځې د قبر خوشبو ده او بیبي آسیه به کوم ځای وي بیبي آسیې له د فرعون خو دې پاتې شو د دواړو جهانو سردار مبارک سره د دواړو جهانو مبارک سردار سره په جنت کې د هغه بیبي به د حضور پاک فرعون خو که رسول الله مبارک سره فرعون محلو خو یو کال دو پس به دې سا وته که نه څونه جون به او فرعون څه شو هامان څه شو نمرود څه شو نور خلک څه شو ما د قرآن شریف په عظمت او په لویه د ټولو نه غټ دلیل او پټینې دلیل دا دی چې دا د الله خبرې دی د الله د ذات د لویه سه انتها نشته که زه تاسو ته ویم چې الله څومره لوی دی نو دا ورځې به ختم شي او دا ټولې اونې قلمونه کا او دا ټول دریاب ولسی کا او دا ټول مخلوق ورته کېنوه خو د الله د لویه او د لوی شان بیان به ختم نشي داسې ده که
خدای څومره لوی ذات د اسمانونو ته وګوره دا الله جوړ کړي دي او د انور ته وګوره دا الله پیدا کړي دي او دا سپومې الله پیدا کړي ده او دا ستوري او دا کائنات او دا خشته ښکلی انسان چې خدای به څومره لوی ذات وي. بله شپه سپومې تندر ونیوه ټولې دنیا ولیده روغه سپومې د رڼا والا سپومې اسباب وي د هر شي چې وي سبب به وي چې خدای غواړي رڼا به ورکوي چې خدای نه غواړي په اسمان کې به یې رڼا به نه ورکوي. دومره د خدای لوی ذات ټول مخلوق را یوځای شي ټول مخلوق نو د سپومې رڼا به بنده نه کړی شي او الله چې وغوښتل مخلوق ته وښود دارنګې نور څومره تیز دی او څومره روښانه دی او کله په نورم تندر راشي نورم تندر ونیسي هغه خلکو ته ککوړې ښکاري او رڼۍ نه نو د الله د ذات څومره لوی عظمت تیرونو اندازې څوک لګولی شي نشي لګولی. دارنګې د الله د خبرو د الله کتاب دا ډېر لوی عظیم الشان دی. مونږ به د خدای د کم احسان شکریه ادا کړو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرمائی قرآن شریف کے وی کتاسو زمان نعمتونه شماره وی نیشه شمیرل. دا انوار خدای مونږ له پیدا کړی دی دا سپومې مونږ له پیدا کړی ده دا ستوري مونږ له پیدا کړی دي دا ځمکه او دا اسمانونه یې زمونږ د پیدې دپاره پیدا کړي دي او دا نهرونه اوبه او دا خشته هوا او دا قسم قسم میوې او دا خشته شینکۍ او دا ښکلی شکل او دا بچی دا ټول کائنات دا خدای زمونږ د خدمت دپاره پیدا کړي دي. ان الانسان لظلوم کفار الله وی انسان ډېر ظالم دی زما د دې نعمتونو قدر نه کوي او ډېر ناشکره دی چې اوبه څکي دا هم نه وایي چې الحمدلله ډوډۍ خوري دا هم نه وایي چې الحمدلله انسان ناشکره دی. قسم دې زه کله سوچ کوم وی مونږ له خدای څومره ښکلی شکل لا کړی مونږ انسانان یو ټول وایي الحمدلله او په انسانانو کې بیا مسلمانان او بیا په مسلمانانو کې قرآن والا او د دواړو جهانو د عظیم پیغمبر امتیان نه د خدای څونه پزه که مونږ خدای سپي پیدا کړی مونږ د خدای څه کولی شو. دا خنزیر ویلی شي چې خدای زه د خنزیر ولې پیدا کړم مږې ویلی شي چې زه د خدای مږه ولې پیدا کړم مار لړم دا ویلی شي چې خدای زه د مار او لړم ولې پیدا کړم پیشوگان دا ویلی شي چې خدای زه د پیشو ولې پیدا کړم ګیدړان شادوګان زمري په دې صحراګانو کې دا ویلی شي چې خدای مونږ دې ولې داسې پیدا کړو نو که مونږ نه سپي پیدا کړی وی او د خنزیرانو په شکل وی او د سپو په شکل او د پیشوګانو په شکل تاسو نه تپوس کوم د خدای مونږ څه کولی شو. یو کس ماته ده ووایه چا درخواست ورکړی دی چې مې انسان پیدا کا نو دا خدای په خپل فضل مونږ انسان پیدا دې نه پته لګي چې مونږ سره مینه شته مونږ انسانان پیدا کړو دا د خدای احسان. او انسانانو کې بیا روغ صحت خشته ښکلې سترګې پوزه او غوږونه او مخ په څلورګولې نه ګرځو ځان پټولی شو جامه خدای را کړې ده یخنۍ ګرمۍ نه ځان ساتلی شو. ورشئ وګورئ مخلوق مخکې ورځو چې کور نه راووتم یو هلک په لار ولاړ په سړک او لیونی و غریب قسم دی دا سویټر پې چا چولی و یا به یې اغوستی و یو لستوڼی په سویټر کې او دا نیمه خېټه ښکارېده او غریب رپېده لیونی په دماغ خدای جوړ پیدا کړی و ځان په کمیس کې سویټر او په جامه کې پټولی شو او خپل او دسمات خپل ځای ته رسولی شو وایې دا د خدای فضل دی که نه دی وی فضل. بیا مسلمانان خدای پیدا کړ دا هم د خدای فضل. که مونږ یې کله سوچ کو ویم شکر دی خدای خلک وی پاکستان داسې او داسې شکر دی چې پاکستان کې پیدا د مسلمان مور او پلار نه که په امریکا کې پیدا نو مونږ به عیسی علیه السلام ته خدای وی
که جاپان کې پیدا وي مونږ به گوتم بدھ ته سجدې لګول، او که په روس او په چین کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منه، او که دې نږدې هندوستان کې پیدا وي نو ممکن ده چې مونږ بوتانو ته رام رام کول او سجدې کول. کله سوچ کې لاړ شم ویم شکر دی خدایه چې په روس او چین کې نه یو پیدا، شکلونه به م خشته و، ازادي به وه، خو د پلیتې زناکارې ښځې نه به پیدا و. د پلار پته به م نه لګېده چې پلار م څوک دی. که امریکا کې پیدا وي نو د ډمې او د زناکارې د هغې خلکو د هغې ښځو خو پته نه لګي چې خاوند دی څوک دی او بچې د چا نه پیدا دی، نو د هغې پلیتې مور پی به م څکلي. او که جاپان کې پیدا وي نو قسم دی نه به م د پلار پته لګېده او نه د ماما او نه د تره. استرالیا او دغې ملکونو کې وګوره، او د هغې بیلما ده چې خدای نه مني د هغې پلیتو ښځو پی به م څکلي و، هغې به لوی کړي. دا د خدای فضل دی په مسلمانه معاشره کې د مسلمان پلار او مسلمان مور نه خدای پیدا کړي. پلار معلوم مور معلومه، 100% پاک پلار، 100% پاک مور، ماما معلوم تر معلوم قوم معلوم، او خدای مسلمانی را نصیب کړي ده. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. د دواړو جهانو مبارک سردار ته الله فرمایي وی دا خلک وی زه مونځ کوم او زه روجي نیسم، په تا د خپلو منځونو احسانونه راړئ. وی په ما د دې خپلو منځونو او د دې روجو احسان مه راړوئ. الله وی بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. وی زما احسان قبول کې چې د دنیا د سره او سپین کافر مې پرېښودل او ستا تورنګړي په سینه کې مې د ایمان دا رڼا ور واچول. نه د خدای فضل باباجي د خدای احسان لوی کرم. دومره احسان چې الله وکړه یو سړی چې ستا یو 10 روپۍ ورکړي دی ستا په پورې د هغه لنډي سړک د سر نه، نو څونه قدر به یې کوې ځکه زما کری یې ورکړه. یو سړی د لاختر کې یو جوړه جامې والي نو خلک یې قدر کوي مال یې جامې اغوستې دي. یو سړی یو 200 روپۍ د له کور نه راوړي دا خیراتي والا نو خلک وایي مال یې 200 روپۍ راکړي دي قدر یې کوي. نو خدای څونه احسانونه وکړل. د خدای به قدر کو که به نه کو، مینه به کو که به نه کو. څنګه مینه؟ داسې مینه ځان به قربانو د پروردګار نه، مال به قربانو، بچی به قربانو. دا د خدای سره مینه ده. خفه کېږئ منو زمونږ دا مینه کمه ده، زه راته به دلیل سره ثابتوم. زمونږ دا مینه کمه ده. د خدای د شان سره چې کومه پکار ده مونږ هغه څه نه ده کړې. والذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن حکیم کې الله وایي چې مسلمانی د ده په زړه کې به ما سره د هر چا نه زیاته مینه. د رسول الله مبارک یو نږدې صحابي د حضرت جابر ابن عبدالله، دا د مدینه منورې انصاري صحابي دی او پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب و، ډېر زیاتې خوښ و. د ده پلار په احد کې شهید شوی و، عبدالله یې نوم و. نو ډېرې قرضونه پې د پاسه وړېدلي و. چې پلار یې شهید شو نو حضرت جابر وایي چې ما سره د نور څه فکر نو، ما سره د خپل پلار د قرضونو فکر و چې الله زما د پلار د قرضونه به څنګه خلاصېږي. او ټولو قرضدارو له مې نیټه ورکړې وه چې باغ کله شوکه شي د کجورو باغ نو زه به تاسو له کجورې در کوم په قرضونو کې. خو چې سوچ مې وکړ نو کجورې ډېرې لږې وې او قرضونه ډېر زیات وو. وی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې د الله رسوله زما په پلار ډېر قرضونه دي او زما د باغ چې څومره کجورې دي ډېرې لږې دي، زما د پلار قرضونه پې نه خلاصېږي، اسم پې نه خلاصېږي. نو زه دا قرضداري راغواړم چې د چا قرضونه دي او تاسو هم راشئ، نو که هغوی تا وویني نو زما پلار ته څه معافي وکړي. دا شته به زه ټولې ورکم، ځان ته یو کجور هم نه پرېږدم.
خو که زما پلار ستا په مخ وبخي نو زما د پلار غاړه به خلاصه شي. وی رسول الله مبارک وفرمایل چې ډېره ښه د کجورو شو کوه او هر قسم کجوره ځان له ډېرې کا. د کجورو مختلف قسمونه وی کجوره مې وشو کوله او هر کجوره مې ځان له ډېرې کړه او چې د چا قرضونه ټول مې باغ ته راوغوښتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه سره وغیم رالل. وی چې قرضونه والا پیغمبر علیه السلام ولید نو ماته سترګې برندې کړې چې دا دې څه چلو کو مونږ خو قرض نه پرېږدو او دا خو تا نبی علیه السلام مونږ له راوسته اوس د پیغمبر مبارک د مخ هم نه شو رغړېدلی د هغه خبره به هم منو او دې خوا زمونږ بلا قرضونه دي دا ستا کجوره خو د یو قرضداري د قرض د خلاصېدو نه کېږي شیم دی لږ دی اوس مونږ نشو ماف کولی وی زه د هغې په سترګو پوه شومه چې په ما باندې را برن شو خو رسول الله مبارک هر څه ولیدل هم پوه شو او زما وی چې د ما دا کجورې چې څومره یې دا والی مهرباني وکړې خو زما پلار ته چې څومره قرضونه یې زما پلار وبخې پلار مې په احد کې شهید شوی دی او پلار یې سین شهید شوی و دا هم یو عجیبه واقع ده د پلار بوډا رسول الله مبارک په مدینه منوره کې د زنانو سره پرېښی و چې ته بوډا او ته کمزورې ته جنګ نشې کولی نو ته مهرباني وکړه د زنانو سره ایثار شه وی ښه خو چې کله په احد کې میدان ګرم شو او د رسول الله مبارک غاښونه پکې شهیدان شو پکې مات شو نو مدینې ته اطلاع راورسېدله نو د مدینې نه خلکو غروال ښځو منډې کړې او سړو منډې کړې نو دې غریب خو بوډا دم توره ځان پسې راښکا او احد ته ځان ورسو خو په صحابو دومره غوبل راغلی و دغه وخت کې یو پروپیګنډه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی صحابو یې قسم دی که موږ په ځان پوهېدو ډېرو صحابو تورې وغورځولې وی چې نبی علیه السلام شهید شو موږ په دنیا کې څه کوو نو دې د صحابو د لاسه غریب په تورو لګېده د خپلو ملګرو د لاسه بوډا او سپینګیرې ولګېده او دا غریب شهید شو بهر کیف وی رسول الله مبارک پوه شو چې دا قرضداري خو قرض نه پرېږدي د سترګو په اشارو باندې پوه شو وی ما ته وی چې ودرېږه صبر وکړه جابر او نبی علیه السلام لاړو څومره کجورې په هغې کې چکر یې ولګاو او چې کم پکې غټ ډېرې و اقې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کېناسته او ما ته وی قرضداري دی یو را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره ولا به ورکولې بل را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره هغه له خپل قرض ورکو بل به را مخکې کا ستا څومره کېږي دومره هغه له خپل قرض خلاص کو او ما ته وی چې زه در نظم او د دې ډېري ته کښېنه او ټولو له خپل قرضونه ورکوه وی یو له به مې قرض ورکو یو مې ورکو وی قسم د الله په ذات چې زما په پلار څومره قرضونو ټول خدای پوره کړل او هغه ډېري کې یو کجوره هم کمه نه شوه نور خو سالم پاتې شو نور ډېري او چې کم ته رسول الله مبارک ناستو یو کجورم پکې کمه نه شوه نو وی رالم نبی علیه السلام مبارک ته مې وویل الله رسوله زما د پلار قرض خدای خلاص که او چې کم ډېري ته تاسو ناست وی هغه ډېري کې هم یو کجوره کمه نه د سالم پاتې شو او باقي خو ټول سالم دي الله رسوله ما وی چې زما ټولې کجورې دې ختمې شي خو چې زما د پلار بوج سپک شي او غاړه خلاصه شي او قرض پې پاتې نه شي وی حضور پاک ما ته وی چې ورشه عمر تعالی وایا وی لاړم او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته مې الوی وی هغه وی چې جابره چې کوم حضور پاک په کجورو کې چکر ولګاو نو زه پوه شوم چې دې کې به خدای برکت اچوي دغه وخت سره پوه شوم چې دې کې به الله برکت اچوي دا حضرت جابر د حضور پاک ډېر خوښ و ډېره مینه یې وه ورسره نو دا جابر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث نقل کوي او څه وی حضور پاک او فرمایل اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ پام کوئ ګوره ظلمونه کې ولی ان الظلم ظلمات یوم القیامه چې چا هم په دنیا کې لږ زیاتې او ظلم هم وکړو نو د قیامت په ورځ ګورې دا ظلم ډېرې زیاتې تیارې جوړېږي د دې ظلم نه به د قیامت تیارې جوړېږي بس ظلم به نه کوئ او زمارونو
مونږ خلک ظلم څه ته وایو؟ مونږ دې ته ظلم وایو چې چا نه سپېړه وباسي، مونږ دې ته ظلم وایو چې چاته کنځل وکړي، مونږ دې ته ظلم وایو چې څوک ناجایزه طریقې سره هغه ته په وجود کې یا په مال کې یا په اولاد کې تکلیف ورسوي. بېشک دا هم ظلم دی، خو ظلم یو لویه معنا لري. زمونږ دا طالبان پې پوهېږي، هغې وي الظلم وضع الشی فی غیر محله یا فی غیر موضعه. څه مطلب؟ چې الله کم شی پیدا کړی دی او هغه څیز په کم ځای کې څه دپاره الله پیدا کو او هغه پیدا تی والی، نو دا انصاف دی. او چې کم شی الله کم مقصد له پیدا کړی دی او ته ترې هغه مقصد وانخلې، دا ظلم دی. زه به درته مثال درکم. لکه سترګې الله څه له پیدا کړی دی؟ دې له پیدا کړي چې زه پې د دنیا کار ته وګورم، زه پې نیکو ته وګورم، زه پې قرآن شریف ته وګورم، زه پې د پلار او د مور مخ ته وګورم، زه پې د یو مسلمان دوست مخ ته وګورم، زه پې د خپلو بچو مخ ته وګورم، زه پې د خپلې کور د خور د بیبي د دې مخونو ته وګورم، زه تجارت کوم هغې ته پې وګورم، زه زمینداري کوم زه پې هغې ته وګورم، زه پې خپل کور او خپلې حجرې ته وګورم. او که ته د سترګو باندې ګناه کې او ګناه ته پې ګورې، دې له خدای سترګې نه دي پیدا کړې. او که ته په دې باندې پردو جنکو ته ګورې، قسم په خدای که دې له دا سترګې الله پیدا کړي. او که دې سترګو باندې د ګناه شي ته ګورې، دې ته هم ظلم وایي. دا سترګې دې هغه ځای کې استعمال نه کړې چې کم څیز دپاره پروردګار دا سترګې پیدا کړي دي. دا ژبه خدای څه له پیدا کړې ده چې ته پې د حق خبرې وکړې، ته پې تلاوت وکې، ته پې ذکر وکې، ته پې د دنیا حلالې خبرې وکې، ملګرو سره پې گپ شپ ولګې، د خوشطبع په موقع پې خانده. خیر دی، دې له هم خدای ژبه پیدا کړې ده. رسول الله مبارک هم خوش طبیعتي کړې ده. خو لیکن که په ژبه غیبت کې، په دې چغلي کې، په دې باندې پردې شیطانت کې، په دې سندرې وې، ګانې پې وې، قسم په خدای چې دا د ژبې سره ظلم دی. دا ژبه ته هغه ځای کې استعمال نه کړه چې کوم مقصد له پروردګار پیدا کړی دی. ستا د لاسونو، ستا د خپې چې کوم مقصد له خدای پیدا کړی دی، دا اندامونه، او ته هغه مقصد واخلې، نو دا انصاف شو. او که دا اندامونه ته هغه ځای کې استعمال کې چې کوم ځای د استعمال دپاره خدای ستا د لاس او خپې نه دي پیدا کړی، نو دا هم ظلم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره تېرېده، یو غوی او هغه غوی د پاسه یو سړی د غوی د پاسه وروخته ورسور شو پې، او بار یې پې د پاسه ور واچو. غوی ورته مخ راوګرځو او هغه خپل مالک ته وایي چې انما انی لم اخلق لهذا، زه خو دې له نه یم پیدا چې ته په ما د پاسه سورلی کې، زه خو دې له نه یم پیدا چې ته د ما د پاسه بارونه وړې. انی خلقت للحراستې، زه خو دې له پیدا یم چې ته په ما باندې پټي کې یوې وکې، زه خو دې له پیدا یم. فوراً چې رسول الله مبارک دا خبره واورېده، نو صحابه خو پریشانه شو چې خوره غوی خبرې کوي، غوی ته وګوره، خبرو ته ګوره، او غوی خپل مالک ته وایي چې زه خو سورلی له نه یم پیدا، زه خو دې له نه یم پیدا چې په ما بارونه وړې، زه خو دې له نه یم پیدا چې په ما د پاسه سورلي کې. اوهو، غوی خبرې کوي، بقرة تتکلم، غوی خبرې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل زما په دې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم په ایمان دی، زمان پی ایمان دی او د ابوبکر او د عمر هم پی ایمان دی. حالانکه دغه وخت کې نه حضرت ابوبکر او نه حضرت عمر فاروق په دې مجلس کې وو. څه مطلب؟ په څه باندې ایمان دی؟ په دې خبره د ایمان دی چې رب العالمین دا قدرت او طاقت لرلی شي چې غوی له د خبرو طاقت ورکي. الله په دې قادر دی چې غوی له د خبرو گویایی ورکي، او چې څنګه انسان په دې ژبه لګیا دی او خبرې کوي، نو رب په دې قادر دی چې غوی له هم په ژبه کې د خبرو طاقت پیدا کولی شي. غوی خو لا څه کې، غوی خو څه کې، د غوی خو بیا هم خوله شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم ژبه شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم تالو شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم غاښونه شته د انسان په شان، د غوی خو بیا هم شونډې شته، دا څیزونه خو شته دي. او غوی چغه مباسي، خبرې خو نه کوي خو اوازونه کوي، چغه مباسي. لیکن د قیامت پر ورځ به خدای پاک زمونږ د لاسونو له او د خپو له او د سترګو له او د غوږونو له هم د خبرو طاقت ورکوي.
رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم په دغه ورځ به موږ په خوله مهر ولګو خوله به بنده کړو وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون او د دې انسان لاس او خپې مراد ترې اندامونه دي د دې انسان اندامونه به لګي او ګوی به ورکوي ای بنده پلان کې د کتاب په ما دا ګناه نه وکړ دی به انکار کوي ما خو دا ګناه نه ده کړې دی به بیا انکار کوي الله نه مې ده کړې نه دی ده کړې نه لاس به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده خپه به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده سترګه به وایي په ما دې کړې ده پلان کې دی کې دې کړې ده په پلان کې هر ورځ دې کړې ده پلان کې قسم ګناه دې کړې ده لګیا وي دا اندامونه او دی به ګوی شروع کی نو دا انسان به غصه شي د خپلو اندامونو ته زه خو تاسو بچ کوم زه خو ستاسو دپاره لګیم او دروغ وایم او د قیامت او د قبر د عذاب نه بچ کوم نو چې تاسو په ځان ګوی کوئ او اورم خوښ دی نو چې څه م خوښوي کوئ الله دا طاقت لري دا قدرت لري نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي زما په دې ایمان دی چې الله طاقت قدرت شته چې غوی له د خبرو طاقت ورکړي زما په دې ایمان دی چې غوی دلته شکایت کوي او د قیامت په ورځ به هم د خدای په دربار کې شکایت کوي او دا د ابوبکر او د عمر ایمان دی نو علما لیکي په دغه موقع عمر او ابوبکر نو لیکن پیغمبر علیه السلام د هغوی په ایمان دونه اعتماد وساته چې د خپل ایمان سره د هغوی ایمانونه ملګري کړل زما وروڼو ظلم نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کو الله نه به هم سوال کو چې یا الله موږ د ظلم نه وساته چې نه په ما څوک ظلم وکړي نه په بل چا زه ظلم وکړم که په ما څوک رسول الله مبارک چې دعاګانې به کولې دا به یې کوله چې یا الله ما له د دې نه امن غواړم ما د دې نه هم بچ کا ان اظلمه چې زه په چا ظلم وکړم او اظلم علیه چې په ما ظلم وشي که زه ظالم شم دا هم زما تبعی ده که زه مظلوم شم او بل څوک را سره زیاتې کوي دا هم زما تبعی ده نو موږ هم د خدای نه دا سوال کوو چې ربه موږ دې نه وساته چې په مخلوق ظلم وکړو او دې نه هم وساته چې په موږ هم مخلوق ظلم وکړي خدای د دواړو نه موږ وساته او د ظالمانو انجام نه قرآن ډک دی فرعون لوی ظالمو اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تاله دا عقل دی له خدای درکړی دا سترګې الله دې دپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېږه انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوه بني اسرائیل اوسېدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسیو یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات له نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو د مصر چې کم خپل خلک وو ذاتي کم خلک وو بادشاهي د هغوی په لاس کې وه وزیران هغوی وو فرعون د هغوی نه هغې ته به قبطیان وی ناغي به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول دا د ټټو کار په دوی کو ټټی به پې صفا کول لارو کوڅو کار دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو ډیرانونه به په دوی چلول او په ښځو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ په ماشومانو به ولا خدمتونه کول او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه نو فرعون خوب ولیدو وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی په زمري باندې او چابک ورسره دی او دی نیغ زما د دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاکه دا څوک دی او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت له یو لته ورکړه چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راغورځولو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کم سړی را روانو نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سینګ شکل سړی
یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان هغه زمونږ نوکران قوم چې کوم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغې طرف نه را روانو او شکل هم د هغوی په شان معلومېده دا هر چا شکل معلومیږي دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو سره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی وی بلکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی او د هغې د طرف نه هم راغی وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی څنګه دی وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي او طاقت به ورسره وي لکه زمري طاقت دی کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی او ستا دربار ته به نیغ راننوځي تا کې به دونه جرت نی چې دې منې کې او نه به ستا نوکران منې کولی شي او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی مخکې نه به ورته بند تړی دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوه او بن اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه دا ختم کا بدالک باړو پیدا نشي یعنی دونه قمقلو دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی ته هغې ته بند نشي تړلی خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر اس کار نشي کولی تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي تدبیر فیل کېږي بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي تدبیر فیل ته به بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي هغه تدبیر ختم د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي ولې تا تدبیر وکړو تدبیر د پاسه د چا توره راله د الله د تقدیر هیڅ سم نه کېږي خیر او خلاص نو سپیره دلته دوکه شو دغه وخت کې دې سپیره له پکار و چې ویرېدی او تا ولې ما نه بادشاهي بالي ولې به سر د لاندې غورځېږم دا هلک به څوک چاک ده کې به طاقت څوک پیدا کوي الله به پیدا کوي ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی اوهو دا نه ده پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اډر یې وویسته وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې ظلم زیات شو دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې تخپل ټټی پاکې او ته پې لارو کوڅې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې پې کارونه کې او ډیرانونه پې خوری دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل ماشوم بیا راوایي مور مخکې به یې لال کړ چا غږ کولی شو لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتی ظالم دې دا نه وي چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا ته څوک نشي را خلاصولی بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خېجي خو الله بیا رانیولي بیا راونیسي مګه خو نخرې کوي کله یو ځای سوړه وباسي کله بل ځای سوړه وباسي کله جامې کرپوي کله د خوراک شیره ورځي خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته خبره ختم نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه یې بیا څوک خلاصولی شي خو زمونږ ایمان دی الله پاک داسې وکړله چې
دا قوم ورته اوچت شو صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي دا ځوانان به بوډاګان شي نو بیا به کال 2 4 10 20 کاله په زموږ خدمت څوک کوي نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مه وجنې نو سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي څه به کې نو چې په کم کال وي مه وجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو بعضې وخت الله داسې هم کوي او لګیا د تنور اچوي د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی وسره دلته په دا غیږ کې دی موسی علیه السلام وسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو الله دماغ الټه کړل بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب لیونی خو نه پوهېږي موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځو اوس لیونی خو نه پوهېږي دغه وخت په خدای جنون راوست تنور کې چې وغورځو هغې راغلل ماشوم څه شو دا اوس لیونی ده ها څه وی خلکو ته تاسو خو موږ په لیونی پسې راوستو ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی ښځه خو پاګله ده لیونی ده بس هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو او بچی مې څه شو موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته یې خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای هغه روي او راوچت یې کړ د مظلوم خدای مدد کوي چې راوچت یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ورواچو او بند یې کا او دریاب ته وروله دریای نیل ته یې وروغورځو او لور ته وي بچی ځه ورپسې رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوا ځي ماشوم صندوق کې پروت دی اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي قسم په خدای که څوک د څه وباسي او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي صندوق ورو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه نو جبریل علیه السلام وله ورو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړ په هغه وله کې دننه لاړ هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي هغې دغه چمن کې د لختی په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي یا لامبي یا لوبې کوي صندوق ورغی یو څانګه ښکته و هغې سره ونښته او دا صندوق کې څه دي چې روچت یې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی عقل څه وایي اوهو دلته عقل جدا مسله راله اوهو خدایا د دشمن کور ته ورغی کوم دشمن له چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ اوس به څه کېږي او چې بی آسیې سنګ کولاو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه بس اتفاقی رب د بی آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې او فرعون په دې عاشق و څه به وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی قرة عین لی ولک ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پرې خوشحاله او زه به هم پرې خوشحاله یم کوم دی دا دی وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بیبي آسیې په شان دی وایي تا له به ما له به نه نه آسیې نه پرېږدم هسې نه دا هغه ماشوم نه بې ګوره دا خو زما غېږ له راغی ما سره به لوی شي ستا غېږ کې به لوبې کوي ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي تا نه به څنګه بادشاهي والي
هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی ناغشتل چې چا به هم سینې ته اچو پی ناغشتل هغه خور ورسره ده خو پېژني ځان خو نه ښیي ورته یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي وی ته ورشه راوله ورپسې دا چې لاړه مور ته یې مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد زما رور خو د چا سینه نه لي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري نو اوس الله څه کوي که دا نیغه تللی وی چې ښه ورځم نو شک به یې پرې کو چې هم د دې بچی دی وی نه نه زه پردي بچي ورته وایي چې نشم لوبولی چې ځان لږ کلک کړي پې د فرعون کارندګان لاړله او ورته وی چې هغه ښځه خو نه راځي وی ګوره څومره تنخوا چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونته دی پی به وله ورکړي د موسی علیه السلام یې نه نه زه نشم که دلته یې راکوي راځي کې دلته به وله لوی کړم تنخوا به هم راکوي ډوډۍ به هم راکوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نشم تللی بیبي اسې فرعون ته ویل ته به وله ولیږو ځه نو وی ښه ویې لېږول خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور لی وله راوسته تنخوا وله بیله مقرر شو او پروتوکول ورته بیل مقرر دی صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي خلک به راتلل او دې ته به زموږ سفارش وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سفارش وکړه ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي داسې ده که نه 60 ډزه سړی لګېدلی دی 60 ډزه او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی ده نظام چلونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که او څنګه یې هلاک که موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو 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 او بیا لاړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده روستر وده چې دا هلک معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي نو بار راوتی دی دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلی دی د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وی دا خو نشم وړی دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړې وی هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی پې یو نسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بچ موسی علیه السلام سوکو چت که خو چې دی مرحله دی شالی ولا رو براو کنه نو لاندې را پرېوته ساتې وته خو د موسی علیه السلام سوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وایي چې سوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته وخرړېد مړ شو اوس سار له خو پته ونه لګېده غرمه واړو سوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ورته تا خدای خلاق کا پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی
هغه لاړ فرعون دربار ته وی صاحب مغه هلک دی کنه پرون چې کم سړی وجلې دی ده وجلې دی ما خو ارسو لیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی وی خپې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه وباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته او الله بیا په بنده مهربان زه یم شکر دی چې د الله شته چې موږ ته چغه ووه مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکی شی بل نشته دا ډېر زر رسي او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس تینی خو مدد به دې کوم څه موده پس به او مدد به دې کوم الله مدد ته اوس ګوره ظالم تم ګوره مظلوم تم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلی و خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه وه چې هغه به ګڼو کسانو چتوله او په کوي به یې ښوده نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګړې چیلی منې کوي اخواته نیره پرېږدي او چې خلکو تیږه کېښوده او به لږې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپین ګیري د هغې لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله دا خپلې ګډه چیلی سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ یې کړه پیغمبري طاقت دی او کومه بورقه چې به لسو کسو رایستله په یوازې ګرګړۍ توکو راویویستله او جینکولی هغه ګډې چیلی سیراب کړې جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج دی چې خدای دا به څه کوو ډېر لرې راغلم شپه به کم ځای تېرو دا به څه کېږي جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وي بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي هېڅ نشته او جامې هم د سفر دی او بابا ډېر مضبوط تکړه دی وی ورشی واس کېوت نو یو پسې راله او ورته وی ای مرګري زما پلار دی غواړي ان ابي يدعوکه بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ لکه مې ګډې چیلی سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي بس ده وی زه ډېره ښه ده ما خو د خدای دپاره کړي دي خو چې سره کوي زه ور به شو سړی که نیک سړی وي نو څه رهنمایي به ترې والم جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکې ته وروسته شه ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا لقي نو دا وجود دی ما ته ښکاري نو ته وروسته شه او ما له اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه په دې چل شعیب علیه السلام له ورسو شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ترې وکړل وی دغه چل شوی دی وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي دغه غم خو دی ختم جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې کنه نو دی نه نیسې مزدور له دوه صفته پکار دی یو طاقت اخو موږ ولیده خط مضبوط دی ابورقه د لسو په یوازې راوباسي هغه ته تیږه په یوازې په کوی کې ایښوده یو امانتګري ولا شرط دی نو سړی امانتګر هم دی
پلار زما خپو ته نه دي کتلی. نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تیر که نو یو لور به درته په نکاح کم. 8 کاله را سره تیر که 8 او که 10 دې تیر کړل نو دا به ستا مهرباني وي. موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده. 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تیر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه. او دی ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته بس مور به ووینم رور به ووینم او کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم. وی ښځه ګډې چیلی والا ورکړې وي ها ګډې چیلی هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ. چې موسی علیه السلام لار چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام ته راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله یې کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي چې کومې له به یې بلې له ګوتې وړه بیا به هغه لاس کې راتله. شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کېده ځه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچې کېږي شپه ده او تیاره ده او زل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت دی نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وی زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انسان یي تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه چې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی په خپو کا او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو دی حیران دی چې خدای د اونې په سر اور بلیږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو اور ته برخېږي خدای دا څنګه چل دی نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک زه ستا رب یم اور نه یم فاخلع نعلیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه این انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ورته 2 معجزې ورکړې او اډر یې ورکړ زه فرعون له ځه وی د هغې خو په ما بدل لا پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټۍ به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به ترې جوړېږي او که هغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه او بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېجي وی الله ما له ملګري پکار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړ چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره کړ او نیک فرعون له ورغی همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وی چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار دی نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا ګوجې دا لږ څنګه راغی کونټۍ ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړې وي ته څنګه راغلی لکه ورته وی زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې ورور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکړي توبه وباسه
اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول منه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټه غورځو او چې کونټه وغورځو د هغې نه وجدها خامار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وي او یا دستونه وکړل او څوک وایي شپږ شلې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی او دستونه څوک د چا شماري خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل یره پې راله منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا چې قابو که اوس که موږ پسې خوله راوچته کړه خو غرق به م کي دا په الله یره تېروله موسی علیه السلام چې کونټې ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه او ته وایي ستا څه دلیل دی وایي دا دې ونه لید بیا در پرېږدم نه خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخت کې در پرېږدم درته موسی علیه السلام لاره وویست دا سره وویست هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې نه پوره رڼا یې کوله اسه وایي وایي ته خو جادوګر یې جادوګر دله راغونډوم که تا وګټله ته به په حقه یې که هغې وګټله موږ به په حقه یو ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټه یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو غږ یې نه شو کولی هر شي سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټه وي د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یوسه خپله به منډه وایي جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ ده جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وګټلو څه به انعام به هم در کوم تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به غټ غټ ممبران به د غټ غټ ممبران جوړو دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ کروړه او په اته کروړه خرڅېږي ګډان او چیلي دي ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي افسوس خفه کېږئ ما موږ هغه خلک اسمبلو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي دا زموږ مشران دي زه افسوس کې کله پروزم یو وی هغه غل دی بل وی دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی سپریم کورټ وی ته غلې کوزېږه ابل غل دی کوزېږه های کورټ وی نه دا نه دی ابل غل دی دا زموږ مشران دي د خلکو له موږ نوټونه ورکوو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي نن بولي لګېدلې ده ایم پی اګان به خرڅېږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېد دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي د کم قوم ممبر به خرڅېږي دغه قوم به دقې سپېرله دغه خینزیر له وټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي بهر کې دا پکې ځان له مسله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایه ممکن خپله یره پیدا کړي چې مونږ هر وختانه یریږو او خدای زمونږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری پړه کینی که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره دی نو خدای داسې مه مقرروي بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې راوړل په میدان یې وغورځول او دومره ماران تی جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله او قرآن وی وجاءو بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ ډېر لوی سحر موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که زما کونټه یې جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یریږه ورغورځوه کونټه او چې موسی علیه السلام کونټه یې څنګه وغورځوله کونټه یې لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه خو چې شلق یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پې ونه وه غونډ یې تېر کړل او کونټه یې والا د موسی علیه السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران
چې نیسا چې قابو کا موسی وی نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د غرب باندې قسم چې ستا مشي قابو کا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا پیژني ناتخوان پیژني جادوګر پیژني هغې پوه یا جادوګر نه دی ټولو په یو ژبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون سوی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګس خپه او لښکر یې راوویسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله زره ته لار ښیم ځه الله ورته لار ښوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو به دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب و دی خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله څوک فلما تراء الفئتان قال انا لمدرکون قال کلا الله را لاندې کړو هغه دې راورسېدل الله وی نه هېڅ هم نشي کولی ورځه پې دریاب دی ته ور نږدې شي چې نږدې شوې کونټۍ وله یوسه کونټۍ یوړه دریاب کې خدای 12 لارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه موچه شوه او اړه روکه چې لومبۍ لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي دریمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې وت او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی هم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې را نږدې شو که نه نو بیا پې یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یاره سې نه چې وردن نه شو چې ته غرق نه شو رسول الله مبارک فرمایي وی جبریل علیه السلام راته وی چې اس پې اخوا د اخوا کول اس په مې وله د قیزې نه ونیولو کړس پې ورکړه را دننه مې کړه او ټول قوم ورپسې په هغه لارو را دننه شو او چې څنګه د دریاب د میانسته شو موسی علیه السلام اوتې وی بیا وله کونټۍ یوسه چې کونټۍ یوړه دریاب پې وجنګېد 6 لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباه شو رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبریل علیه السلام راته وی چې ای د الله رسوله ارمان کا هغه وخت دی لیدلی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په دا خوله کې مې منډله په دا خوله کې د مارونو د ظالم انجام تاسو ولید 6 لکه بعضې علما لا ډېر یادوي 6 لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق او موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیه السلام لاړ هلته وله من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسې مړزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې پې د پاسه ګرځي او د موسی علیه السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کي هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلي هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیه السلام او بني اسرائیلو له ورکړل او فرعون د هغه قوم خدای هلاک او تباه کړ دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکوي خو چې کله ونیسي نو بیا نه پرېږدي او دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم ای بندگانو د ظلم نه ځان وساتئ فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیارې وي تیارې بهر کې دې کې څه بعضې خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه به هم پې وپوټې لږ خبرې وکړو خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده دا سوال نبی علیہ السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغې کې به استعمالی د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقرره کړه بیان به وکړو رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتې خدای مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې